تاسو د خپل خزو ګرلسو ته وګورئ ستا خزه په دې تاکي چې ته دا غیشي او ګرسدین دوپړای مار در نه جوړ کی کله دی یو خواړه یو کله دی بل خواړه یو کله در باندې سکی یو کله در باندې سکی مون خزو مون نه دوپړای مار جوړ کړ کله ما خزه وای چې زلګه بازار ته زم ها لاړ شه زلګه سه پابو میا صاحب لمه بوزا چې دا خو کې شیخ صاحب ته مخ کې رواني شیخ نه ورپسې رواني الته کو ځنه را په سرکړی صاحب او سخنک کې ولا واخد الک سکه خدای دې سټو باسا دا سدي دا کور والا خپو کې بعدو الته پبو میا صاحب کو ګره داسې جان کټی ناس خزا والا ور ولي هغه په جارو مارو وي لاس ماس په وي د مالدارو خزه پینټر کانو کلبونو کې په خلک لاسونه وي زمون په خزو کې خزو باندې زیارتونو کې خلک لاسونه وي نو مونږ هغه کې فرق څه دی دا کنه دا وایي پېنه راشي رامداس بازار د مبارک شاه پښتنو رامداس بازار مبارک شاه کوچی بازار مبارک شاه مینا بازار مبارک شاه بیا زمونږ د خزو د بډو نه پردي سړي د کپڑے تانونه رئیستله مبارک کوم انسانان و زمون خزه بدا سویل کرا بیا بصری چی وا لا وہی وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں خلق لاڑ خاور لاندش اس عرش افراد او دوکا دا قسم په خدای دې په دې مصلی در ته زولارم دوکا دا که په منبر در ته ناستم دوکا دا که د دین خبره در ته کوم دوکا دا ما اسلام نه د مداریانو دبدبه جوړ کړي دي تاسو پر اټول کم په دې دبدبي باندې او په چل کې خپل دارو در باندې خل یو انسان ته تکلیف ورسېدو او هغه دردمن شو نو چې څومره د ځمکې په سر څومره دنیا کې انسانانو سیږي او د دوی زړه په دردمن نشو دوی به په آخر وخت کې ایمان نه تیري دغه وجه ده علماء وايي چې که په یو علاقه کې یو مسلمان مرشي او هغه به جنازه خخ شي نو د ځمکې په سر چې څومره مسلمانان دي الله به دا ټول پیرانی سي چې تاسو نه یو انسان ولی به جنازه خخ شي مثلا پیښور کې یو مسلمان به جنازه خخ شي نو د کراچۍ مسلمانانو ته چې پته ولګي چې هلته یو مسلمان به جنازه خخ شوی او فوراً ورته نه رسید او داغه جنازه یې ونه کړه نو الله به په د کراچۍ مسلمانانو نیسي د لاهور بم پینیسي د پنډای بم پینیسي الا هاذا القياس او کله یو مسلمان جنازه یو څو مسلمانانو وکړه نو د ځمکې په سر د ټولو مسلمانانو غاړه آزاد او که یو مسلمان به جنازه خخ شو د ځمکې په سر څومره مسلمانان چې دي د ټولو په غاړه ده د سره سره جنازه سره یو سړی لاړو او بیا جنازه د مسلمانو نکړه نو د قیامت په ورځ به روان جنت ته دغه مړی به ریسار کی چې ته نشتله زمړې مو زما جنازه سره تراغله او تا زما جنازه نه دا کړې لہذا زما حق پتا باندې پاتې دي تتل نش د یو مسلمان چې په بل مسلمان باندې شپږ حق دي هغه شپږ حقو کې یو جنازه ده هغه شپږ حقو کې یو چې ده سلام دے او داغے جواب هغه شپږو کې یو د مسلمان بیماری دی او بیا استا تپوس کو یو مسلمان بیمار شو
نو پتا باندې لازم دي چې ته به داغه تپوس ته ورځې او داغه عیادت وکړې. خبر شو او تپوس ته ورنه راغې نوم د دې سړي حق ستا په ذمه باندې پاتې شو. د قیامت په ورځ به دا حق ادا کړې نو بیا به جنت. نو عرض میں دا ہو جی چې انسان اعلی سره کامل انسان شي چاغي کې خصلت پیغمبري راشي او خصلت پیغمبري چې ده د دو سيزونو سره تضاد ده. یو دولت سره او یو اقتدار سره. دولت سړی سره نو دولتمن سړی کې خصلت پیغمبري نه. مولانا رومي اهل دنیا چو سگے دیوانا ان اهل دنیا چو سگے دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان وی دا اهل دنیا چی دی دا لیونی سپی دی. دا اهل دنیا چی دی دا لیونی سپی دی. گوشو ازی چو بس بیگانا ان وی یو طرف تا شتی سپی لیو سپی اسی دا چانخ پلیگی بیا لیونے سپی دا چا چرتا. نو خصلت پیغمبری دا دنیا سره تضاد دے. دنیا او دین دا په یو سر کې نه جمع کی. رحمان بابا وی مالداری او دینداری د سره لره. ما مالدار سره دیندار لیدل چې پیسې ور سره نه وی خود غریب دی. ما غریب سره او خيار لیدل. مالداری او دینداری ډېر لره شه. بیا دینداری سره چې نمایش راشي خود پسندی راشي ځان خودل پکې راشي دین لار شي. ځکه چې دین خالص د خدای رضا دې پړ کې غرض نه نو دین لار شي. او تاسو وګورئ ابل اورز اختر نن سرکاری اختر دویم ورځ ده او د صحیح اختر درم ورځ. یو سړی ما تراغه وی چې جی زمونږ د امام ته وایا چې इनको कि माता हुई थी ईद कल ले लेकिन ऐसी नमाज परसों पढ़ ले सी. अख्तर सबा दे खुमुंज बल सबाऊ. क्यों? वैल हुकूमत ने ऐलान नहीं किया. नमाड़ की वे च पदग अस्तर गुड़ुन से चिदात पे गोरे ताखदा हलाक कच हलाक से कदा हुकूमत दा से वेल का उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक उस्मान जिन नूरैन हजरत अली उमर इब्न अब्दुल अजीज हुकूमत दा से वे खुच आगे ऐलान न वे करे नो पमुंग दिलानत वे ची मुंग बाख्तर कोला. तासो गोरई सबब अखबारू न गोरई چې د حکومت کار بل نشته. د ټي وي کیمرې د اخبارونو کیمرې د اخبارونو مشران دا پزان پسې ګرځي چې سیوا زما د کروکو ته ټیټ شم دا فوټو باور کې ک په سجده پریوزم دا فوټو باور کې ک په صف کې ولاړم دا فوټو باور کې ک مولا خطبه وای دا فوټو باور کې سبا بتا سو ګورې ټول دا فوټو. صدر ضیاء الحق नमाज पढ़ रहे हैं. सदर ज़िया उल-हक गरीबों से मिल रहे हैं. गरीबों में खाना तकसीम कर रहे हैं, पैसे तकसीम कर रहे हैं. वजीर आजम जुनेजो
गरीबों से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, प्लाने मिल रहे हैं। दागा गरीब दे खुदा कोर दे मेरे दिन जुमात की जे कम गरीब दुई तगाड़े वर दुई पगाड़ा कित शे दे पख्वाबदी चे इस्लामी बादशाह लगाड़ा वर्कड़ा तो जन्नत दोजख और बदर बांधे हराम उस चे दे बादशाह नु लगाड़ा वर्के तो दोजख और दर बांधे हलाल शी दे कित शे दे ब्या कम हुकूमत की ची दीन नवी ईमान पके नहीं, गैरत पके नहीं, हया पके नहीं। दावा हुकूमत पहलान बजाख्तर को और दावा हुकूमत पहलान बजरो जनी सब वल्लाहिल अजीम चे सर में उवज़ाए टुकड़े कई चे द पाकिस्तान दो ऐलान बांधे नजरो जौनी सम और नजर पे अख्तारो ब्याद ताली सट मुलियान ची दी दारोट इखलास चिदा पैसे मलो के और सरानास दगा ताली सटो और जमीर फरोश हो पहलान बजा अख्तर को मो तो दिए जमीर फरोश हो पहलान बजरो जनी दादा दावो इजाज दे टिकट उगी दाद सुद ज़कात मुर्दार ख्वार दुई पहलान बजरो जनी सम और दुई पहलान बजा अख्तर को चाहता च सही ऐलान द उलमाओ दजियाब चारशंबे दौरा जेरा से दले दे और अगी अख्तर न करो दागी परुने अख्तर शैतानी अख्तर नन चिचा कुर्बानी करे दागी कुर्बानी न दश नन रजतम खल्क को कुर्बाने साथी से ये और आता है खान दे दलता खान और बाप हो देमल बेड़ा तबाह करा वही जी लोग तरमीम पे क्योंकि मुंगी और गडूरे साथ ले रहे मालजा हरो करे तरमीम पे के सला हो के जान लम गट साथ ले रहे चा गरीब लम जोड़ती काम और नकरा नदा सलोर रजे या हलाल करे दे अखपलो के तकसीम करे दे चाले टीका उम न दवर बैन सानान या दाद सड़ी जामन तासो गोरे दादा कुर्बाने गडूरी ची परून रागली दी अरब होना टोल तकसीम शुद्ध दे अफसरान पे बंगलो वर्षे पे फ्रीजरों की एक ही दी यो म्याश बेखुरी कखपले लालकड़ी दी गए पे फ्रीजरों की केक हुआ यो म्याश बेखुरी टिकाए चाला वरना नो अर्ज में दाओ चे इंसानियत मुमकिन निश्ता इंसान माना दादा बल सरा मानूस दबल इलाज इंसानियत वही दे उस होता खान तो है जिला जारू आवाला लगता जुमात जारू का खीरन खान बदाटे पर अंदर बांधे खिलासे जो जुमात लमानजला राजम डाक्टर पौर यारा खुद से दाटे पर बदल बांधे तो बदा और तो है चल करा जुमात लड़ा जारू तब तो आसे तासु तजुर्बा हो के दादा कलो खलक कली के मलक दे या खानान मानान मस्ता या से मालदारी और निकदा जारू खवाला दा जुमात जारू ता सम पखदे दे चे डस दर बांधी की वो बतो गोरा माते दे चे जारू हवाला जुमात जारू का होता इंसानान मिली कर कदा इंसानान हुए ची जुमात तरान नवते हुए कतरे ची जुमात खीरन दे नवल बे पे जारू मंडा करे हुए जुमात बे जारू जुमात खोलरे खबर अदा आखो लो या अल्लाह पाक द जुमात द जारू कोल तौफीक ची चाला वर की आखो डेर लो ही सड़ी दा बार वेणे नहीं दा वेणे ची दी की उगो रही ची गन
انخته ده او ویڼه ډب ده او ته پراله او دا ویڼه دې کلاو نکړه او دا وبد روانه نکړي ته د انسان بچي نه ته انسان نه ټیک بلرګه وګوري او خشاک بته وباسي ویڼه به کلاو چواړی هم انسان چواړی باندې غصه کول هم د خدای بنده دی لار روانه پوټی کی پراتی دي د خټکو د امونو ځکه چې دا خود سړی ځامن دي بار ملکونو ته چې ورشي مجال شته چې پوستکه وګوري په سرک یا په کوڅه کې ډبلی بلګېدلی پستنو پورې کنډېرای جوړي یا ام خوري یا کېلا خوري ا پوستکی به لاس کې نیولي ترغه پورې چې تر سو پورې هغه ډبلې نه راغله نو بیا هغه کې واچي زمونږ دا نه د ټیلابان خرچې دي چې په لار رواني صاحبانو کېلا به خوري او خوان به وي لکه دا دغه غوندي اوخ پشان پوستکه به ورځي دا خیال به سره نه چلکه دی باندې سړې خوېږي ګنډېرو لفافه بلاس کې نیولې دا ټیلابان خرب روان یا بجوي پوستکی به ورځي ته انسانان دي نن خو چې ته ګیره پرېم صاحبہ د چنده خرورې پاپا اسمان ته کې دغه د اسمان راغورځي کی مانی ولې کچرته مسواک دې پیدا کو فو هغه بیا نیم قطب شي یا سپین پټکې دې چرته په سر آرام کېنا ایمان پیدا کړ په جده کې روانم جده کې پسند 82 کې زه عمره ته تلم جده کې روانم ما نمخ کې یو انګريز روان یو کوتره او چاغي ته دا پم مرز لګېدل د انګريز چې ورغه داسې ورته وکړه ورمنډي کې کوتره په غي کې راوچت ما سره مرګري چې روانو هغه تمه تاسو ته چې چیرته کوتره بوزي ناغي ته تاسو کو چې دا څه کې پدې هغه ورته هسپټل ودا کوتره هسپتال ته بوزم د بیماری لګېدلې ده چې دا ټیک نن به تاسو انسان هسپتال ته بوزي دا ته هم کله راځه شیخ صاحب دا سړی رشکې والو لګي پوګه کا او اختر ول دیتا جامع مې سپینه اغوستې دي سنت مونت ته اخیستي رانجه دې چولې دي مسواک دې مګره دې پوګه به کې دې وینو ډک سره اوه کوي په ایمان وای دیو جنا عزیزانو ممکن انسانیت نہ دے رہا کہ انسانیت را کراغه بیا بند جامو خیالی نہ بدزان خیالی نہ بدا خیالی جو ہو خلق بوئی جی بجلیگر مولا وینے صفا کئی لگیا بجلیگر مولا صحیح څه شه ده څه ده اس والله کدا خسو خاشاکم خان سی نواب سی بادشاہ سی بادشاہ خو یو هغه ذات ته چې ټول عمر په یو حال